بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى. دا سورة النجم دی مکی سورت دی د هجرت نه مخکې نازل شوی دی. ترتیب نزولی د اسمان نه نازلیدل نو پاغه ګیرات 43 نمبر سورت دی. سورت اخلاص نه ورسته نازل شوی دی او ترتیب مصحفی کې دا 53 نمبر سورت. د مخکینی سورت سره مناسبت دا دی چې مخکینی سورت کې د مشرکانو د پاره او د پیغمبري او د قرآن د منکرینو د پاره ډیر زیات رټل ذکر شوی. په دې سورت کې دا خلکو د کم باطل دلیل او د هغه دلیل را دي کیږي چې دغه دلیل کمزور دی، دلیل صحیح نه دی. د دې سورت مرکزی عنوان د نبی عليه السلام رسالت ثابتول او د قرآن صداقت ته چې قرآن صحیح کتاب دی او نبی عليه السلام واقعي پیغمبر دی. دا عنوان د دې سورت مرکزی عنوان. ګورن سورت په دوه بابونو کې تقسیم دی. اولنۍ حصہ د 29 نمبر پورې جوړیږي. پر 29 نمبر پورې با چې کوم سبقونه ذکر کیږي دا غي لنډه خلاصه ده چې بده کې با قسم ذکر شي بده مسله باندې چې نبی عليه السلام چې کوم سوي نو دا ټیک دي او د نبی عليه السلام په نه حسبتونه ذکر شي. بیا دغه وحی د جبرائیل علیه السلام راوړي، جبرائیل السلام به هم نه حسبتونه ذکر شي. دا غي نو وروسته د شرکونو څومره قسمونه دغه شرکونو دغه قسمونو جدا جدا تردید کیږي. شرک څومره اقسام دي هر یو باندې ځان تردید به وشي او مازمن کې د حقیقت لپاره رټل او تخفیفات به هم ذکر کیږي. نو الله تعالی فرمایي ون نجم قسم می دي بستوري باندې اذا هوا هر کله چې پریوزي کله چې غیب شي پریوزي. نجم څه ته وایي؟ نجم بارکه مفسرینو رائے ده چې نجم ستوري ته وایي هر یو ستوري شي عام ستوري. اگر چې ځینې علما او مفسرین رائے پکې دا هم چې نجم دا سریه ستوري ته ویل کېږي. کم سریه کم چې پښتو کې پیرونه ویل کېږي دا پیرون ته کم چې وستوري دي. نو چې معنا په دې وجه باندې پیرونی سره هم کړي دغه هم ټیک دي. عام معنا چې کوم د هم صحیح کې دي رینو پسترین هم دغه راځي. الله تعالی قسم مې دي بستوري باندې هر کله چې دا پریوزي. نو الله تعالی بستوري باندې قسم خوړل او دا بس مخکې تر شوی د مخلوق د باره دا جایز نه دي چې هغه یو څه باندې د الله تعالی د ذات او صفات نه بغیر په بل څه باندې قسم خوړل مخلوق د باره په صورت باندې جایز نه دي. سره وجه په جماعت مې دي قسم، په سر مې دي قسم، په لمن مې دي قسم. دا ټول قسمونه دا شرکی قسمونه دي باطل. او الله تعالی چې کوم څه باندې مناسب وګڼي او کوم څه کې حکمت موجودي باقي باندې قسم خو ټیک ته صحیح دي، لیکن د انسانانو د لپاره مخلوقاتو د لپاره جایز نه دي. بس مکه تر شوی الله تعالی بستوري باندې قسم خوړل دی. بیا د نبی عليه السلام رسالت ثابت دی. دغه باریک مضمون د اشاره ده چې څنګه ستوره د اسمان منځ کې رڼا کوي او داغه نه خلک لاري معلومول شي. دغه شان نبی عليه السلام هم د دین خلک هدایت معلومه لار معلومه او نبی عليه السلام تعلیمات چې کله وچلېږي سیده به الله تعالی ته ورسېږي. ستوره بخپل لار باندې سفر کوي د اخو دی خو کېږي نه. نو نبی عليه السلام د عمل او ژوندۍ هم دغه شان ته کېده چې سیده د الله تعالی په اصول باندې چلیږي او الله تعالی د نظام او د اصول نه اخو دی خو کېږي د سره. نو قسم نور سره تعالی ما زول صاحبکم د قسم جواب دا دی. قسم به دې خبره خوړای کېږي چې ما زول صاحبکم نه گمراه شوی ملګری استاسو چې نبی عليه السلام و ما غوا او نه سرکشه شوی دی. زلالت ته ویل کېږي چې د عام دی چې عملی خرابي کو عقیده خرابي خدا زوال له گمراه دی او غوا سرکشي هغه ته ویل کېږي چې خالص عقیده خراب شوی عقیده ګنده شوی. نو په اول کې به د عمل ته اشاره شي د نبی عليه السلام عمل خطا نه دی. ابدي دویم کې عقیده ته اشاره شي د نبی عليه السلام عقیده هم بيغي صحیح غلط نه ده. د نبی عليه السلام نه تعبیر په صاحب سره کله استاسو ملګری دی. رسول نه ذکر کړي، نوم یې نه ذکر کړي. اشاره هم دې خبره درجه نبی عليه السلام تاسو سره په خپل تاسو په کلی کې په وطن کې ټول عمر تر کړي پیدایش نه راواله رسول الله کله تاسو خوا کې تر کړي
تاسو ټول احوال معلوم دي د وړکوال نه راونه سو سپور دي دروغ نه دی ویلي خیانت نه دی کړی د انساني حقونو مبارکي د الله تعالی حقونو مبارکي بس څنګه دروغ وایي څنګه ځان خبره وکړي نو لہذا د نبی رسول الله سره تاسو د لپاره مستقل دلیل چې تاسو ترازونه نه وکړي او تاسو بیا هم ترازونه وکړل وما ينطق او دا خبرې نه کوي عن الحوا د خواهشاتونه الله تعالی بارک چې کوم څه خوي کوم ویناګانې کوي د رضان خواهشاتونه نه کوي بلکې دا ورسته مضمون را روان دی چې دغه نه کوي ان هو نه دغه خبرې د نبی عليه السلام الا وحي مگر واحد یو حاج کیږي دا د وحي کیږي د وحي نه لګیا او د وحي بیا غړ قسمونه چې کوم دی غدو دي یو هغه د لفظا معنن دوه وحي نه د قران وحي چې الفاظ الله را لګري معنی د غزګین دویم دا چې لفظا دا وحي نه خو معنن وحي الله تعالی د پیغمبر په ډګه خبره چوي الفاظ هغه د پر نبی عليه السلام به خبر استعمال کړي لدی مثال لسی وایي چې انسان چې خوب ویني نو هر انسان د کبي جبي والام قسم چې خوب ویني نو خپل جبه کې بیا قصه کوي چې ماره خوب لري نو دوس معنن خبر قصه ته معلومه ده خو لفظا الفاظ ول خپل ور کوي استعمالي نو اولنې قسم چې کوم د قران چې دویم قسم ته سنت او حدیث ویل کیږي علمه خود له نبی عليه السلام ته شدید القوا طاقت والا چې جبرائیل علیہ السلام اگر چې ځینې علما راي دا د ورستنی صفاتونو د الله تعالی ذکر شوی او معراج واقعي ته اشاره ده ځینې علما دا غیرت کړي د جنا د مکی او اولنې واقعیا ده او سورۃ النجم اولنې سورۃ د نازل شوی د نبی عليه السلام بیا خلکو د ښکارا بیان کړل هغه سوراتونو کې د اولنې سورۃ چې محفرون ته بڑاګه باندې بیان کو ابو دې کې سجده تلاوت هم موجوده و نبی عليه السلام سجده وکړه صحابه کرام سجده وکړه ابو دې ټیم کې کافرانو د سور محفر کې ناس هغه به اختیار سجده لاړ البته بده کې یو سړی داسې وجسیده نه کوله خاوري راواغس دندې پورې وسره ورې ولدا کافي دي او تاریخون هغه مختلف نمونه ذکر کړی دي عبد الله بن مسعود رضی الله عنه فرمایي چې دا سړی ما اخیره پورې ولیدو چې په کوپر باندې مړ شو ایمان رانه دغه واقعیت نه پته لګی چې دا صورت د معراج د واقعې نه وړاندې نظر شوی دی نو ذکر د معراج نه وړاندې شوی نو د صفاتونو د جبرائیل السلام الله تعالی صفاتونه نه ذکر شوی علمه خدای د نبی رسول الله د قران شدید القوا طاقت والا کس چې هغه جبرائیل السلام زو مرتن خاوند زور ورتیا دی یعنی پورا قوت او زور لري او زو مرتن خاوند خایست د معنی حمد خاوند خایست فاستوان دا برابر شو وهو بالافق الاعلى او د کنارو د اسمان کې ولاړ ابتح نو مزګن کې نبی عليه السلام موجود او چې دغه ځګن کې د جبرائیل السلام دغه ځګن نه ورید نبی عليه السلام فرمایي چې ما کړه د په اصلي شکل کې ولیدو اسمان به د کینارو کې نو د مشرق نه مغرب پورې وزاري غزوري وي او د وزاري چې کوم دین شپږ سو وزاري لرل دومره لوی باډي لرل او یو heibati غوندګي حالت یو نو هم دغه ته اشاره ده چې دغه ذکر کې نبی عليه السلام جبرائیل السلام په صحیح شکل کې ولیدو او دا جبرائیل السلام د اسمان په کینارو کې ولاړ ثم دنا بیا رانږدې شو نبی عليه السلام فتدلى نخر رانږدې شو ورته فکان نبی شو قاب قوسین په برابرۍ د دولندو او ادنا يردين حمنز دي یعنی نبی عليه السلام ته بیخي را پیوش فاوحى نبي وحي وکړه الى عبده بنده الله تعالی ته ما د هغه خبرو او حاج د کومه ته وحي کړی و هغه نه بعد ته وحي ورول اما بكذب الفؤاد دروغ نه دی ویل زړه ما د هغه خبرو را اچلي درې دي یعنی زړه د خبرو پوره تصدیق کړه د خبره هم د سیده د سینه وجه کې بسترګو یو شی ولیدو خو پړه کې یقین نه نه چې دا بل سید سینه وا کم څه چې بسترګو دلې بزره باندې د هغه تصدیق هم کړل چې دغه شان دي افتمارونه على ما يرى آیا تاسو به مخالفت کوئ له په هغه خبرو کې چې د خبرو سترګو لیدلې ولقد رآه یقینا لیدل د جبرائیل السلام نظره اخرى یو بل زل ورستنه بل زل هم لیدلې دي عند السدرة المنتهى فخوار سدرة المنتهى سدره بیرته وي منتهى په دې اعتبار سره توجه دغه زګین پورته فرشتي نور تللی نشي یا د علمونو انتها هم دغه زګین پورته د مخلوقات علم کار نه کوي عندها جنة المأوى دې په خوا کې جنة المأوى هم ده د جنت اته قسمونه دي نو دې په خوا کې جنة المأوى موجود اذ يغشى په هغه واقع چې پټ کو اسدرتا بیری لره ما هغه شي یغشا چې کوم شي پټ کړو داسه شي پټ کړو نور روایتو کې دي چې
پتنګان تاروزکی په دې باندې روان وته او دا تاروزکی چې کوم دي درسترو زرونه جوړ او دا غونډه بیره یې پټکړه اگر چې یو قول پکې چا دام ذکر کړل چې دین مراد پرشتي دي پرشتو دا بیره پټکړی و او ردی پاڼې چې کوم دي اتیانو د غوګونو په شاته پاڼې ما زاغل بصر وما طغى ندی کږي شوی سترګي او نه سترګه شکل د سینه وجه کې نبی عليه السلام یو ځکه ته بل سی ولیدل یا سترګو باندې اسی غلط سره ال د سینه بلکې سترګې چې کوم د کږي شوی هم نه سترګه شي هم نه کوي صحیح خبره راغستل لقد را من آیات ربه الكبرى یقینا دلی دي ډیر نخې درب خپل چې ډیر غټ نخې وي یقینا دلی نخې درب خپل چې ډیر لوی نخې وي نور نخې هم د الله تعالی لیدلې دي قدرت دار جبرائیل علیه السلام صفاتونه شو او مکه د نبی علیه السلام صفاتونه شو دا دوه صفاتونه چې راجوز کې دا خبره ثابته چې نبی علیه السلام واقع پیغمبر دی قران صحیح کتاب د دین اخو بشرکون من ردونه دي شرک کوم قسمونه دي نو هر یو من جدا جدا رد دي افرایتم اللات آیات سولدل اللات بود والعزى وعزى ومنات الثالثه الاخرى او منات دریم ورستنه دا بوتان تاسو سولدل د څه شي نه دي او د خلک ځان وجنه د خدایان دي د دې حقیقت نه تاسو خبر یې نو اخو بیانای الکم الذکر ایستاسو د پاره نارینه اولاد وله الانثى او د الله د پاره زنانه اولاد دا هغه خلکو باندې رد د الله تعالی د پاره پرشتي لونه ثابت دي اولنې د خلکو باندې رد د کوم د بوتانو عبادت کوي اغه له لات منات عزا نمونه خودري دي او د بوتانو نمونه همسه کې د مؤنث نمونه دي عربی کې د خزو نمونه دي نارینه نمونه نه دي تلک اذن قسمت ضیزا او دغه وخت تلک دغه وخت دغه اذن به دغه وخت قسمت یو تقسیم دی ضیزا ګډوډ چې الله تعالی د پاره لونه ثابت دی او ځان لدی بدی شي ځان زامن غواړي ان هي نذا الا اسماء مگر تش نمونه دي د لات منات غزا د تش نمونه دي د حقیقت نشته سمیتمو حجتاسی خودل انتم تاسو وآباؤکم ساسو پلارانو دا خالص نمونه دي که څه بل منځ کې حقیقت نشته دا د څه شي نه دي که ماشومان چې خلک یاري وته بوراغه منځ کې بوس شي نه دا شان دا بوتان دا نمونه از فرضي نمونه دي ګټولې خودل دي نه خو دا هیڅ قسم حقیقت نه لري ما انزل الله ندی نازل کړي الله تعالی بها بدی بوتانو باندې من سلطان دلیل اس دلیل بنشت ان يتبعون دخل تابعدارین کې الا الظن مگر د ګمانونه کوي اصلي ګمانونه هواي ګمانونه زغلي وما تحوي الانفس اغج غواړي نفسونه دوی ولقد جاءهم من ربهم الهدى یقینا راغله دوی ته طرف خپلنا هدا هدایت